موږ د پی ټی آی د عمران خان مبارک چې جلوس ملوس وکړو نو دوی رزلټ نه راباسي نو موږ دا وایو چې باید عمران خان مبارک د موږ سره جدي اقدامات وکړي او منډه راسره ووهي. وزیر اعلی صاحب نه خو زمونږ دا پیغام ده چې دا کار روزګارونه ډېر په خیبر پښتونخوا کې خراب شوي دي. او خو هغه چې کومه خبره وکړي سر ته یې رسوي نه پوه شوې او مخکې مطلب هغه په خبرو باندې هغه وغورېږي خو کار ونه شي. ریسپانسیبیلیټي چې دا د وزیر اعلی صاحب دا خو موږ ته هغسې توجه نه راکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګراوندونکو جریان ټي 1 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګراوندونکو د دلته کې پیښور ته راغلی یم. د پیښور کارخانو کې بدلته کې مونږ خلکو سره خبرې اترې کوو چې د دې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته څه پیغام ورکول غواړي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور نه د دې څه ګیله شته که نه د دې بدلته کې د عوامو نه ما تپوسونه کوو نو مونږ سره اوسئ جریان ټي 1 نیوز سره اوسئ. الحمدلله دا راته ووایه ستاسو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته څه پیغام ورکول غواړئ یا د څه ګیلې یې ووایه. وزیر اعلی نه خو موږ خوشحاله یو او داسې هم باندې طالبان ترې نه نشته دا خو بس دغه یو ګیله هم ترې نه ده پکې چې موږ د پی ټی آی د عمران خان مبارک چې جلوس ملوس وکړو نو دوی رزلټ نه راباسي نو موږ دا وایو چې باید عمران خان مبارک د موږ سره جدي اقدامات وکړي او منډه راسره ووهي او بس دا د موږ خان را خلاص شي. نور دې ته مطمئن یې؟ بس ان شاء الله موږ خدای چې موږ سر په قیمت موږ سره منډه وو په خپل باندې خلاړو سره خدای هم ته تمنا ده چې هم را سره په کلکه باندې ودري سره وای چې لکه د عمران خان رهایی کې موږ سره پوره ودري پوره تعاون دې موږ سره پکې بالکل وکړي بھرپور تعاون دې موږ سره کوي چې موږ مشر د موږ سترګې هم ته دي. دا راته وزیر اعلی علي امین ګنډاپور نه د سګیلې یا څه پیغام یې په جریان ټي 1 نیوز ورته ووایه. وزیر اعلی صاحب نه خو زمونږ دا پیغام ده چې دا کار روزګارونه ډېر په خیبر پښتونخوا کې خراب شوي دي چې باید د دې څه گنجایش وکړي چې دا ټیک کړي دا کارونه او بل د تورخم ګیټ ده چې دام کولاو کړي چې آنه جانه یي کار روزګار به انشاءالله ورسره ټولو نه ډېر ښه. دا ورته دا یو پیغام دی چې لکه کاروبار دی. بالکل کاروبار بس انسان په کاروبار باندې ډېر کامیابي لکه مطلب نور دې دغه څه ګیله کې نور به دې څه ګیله وکړو بس ویزې هم اسانه شي لکه مطلب ملک ته چې کار روزګار ښه کېږي انشاءالله کار روزګار به ورسره راغی. لاله دا راته ووایه کم زمونږ وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دی هغه نه د څه ګیله شته؟ نه بالکل نشته. ډېر ښه سړی ده او ډېر شریف سړی ده او د غریبو ملګری ده. ډېر ښه خلک ده. لکه ته یې دغه په پارټۍ کې او زه د همغه پارټۍ کې یم. نامه مې اورېدلې خو خپله مې نه ده لیدلی خو ډېر ښه سړی ده. وزیر اعلی نه څه او نه ګیله نشته ده او ډېر شریف سړی ده او ډېر ښه خلک ده. نو بس او بل باندې مې څه نشته ده بس مشر سړی بازار ماحول هر څه بس ښه برابر دي ښایسته انتظام ده او خدای دې راولي دا سړی بس دا ښه تکړه سړی ده. کاکا دا راته کم زمونږ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین کم ګنډاپور چې هم دی د ده نه ستاسې ګیله شته که نه یا څه پیغام ورکړې؟ نه موږ سره ګیله میله نشته ترې موږ ښه سره خوشحاله یو. تاسو دې خوشحاله یې؟ ښه ترې خوشحاله یو او موږ سره ډېر ښه روابط ساتي او موږ سره خوشحاله یو. تاسو دې مطمئن یې؟ بالکل پې مطمئن یو بالکل. دا راته ووایه کم زمونږ وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دی ده نه تاسو مطمئن یې که نه او بل دا راته ووایه څه پیغام ورکړې یا دې څه ګیلې وي په اړه دې صحیح نه ووایه. نو ګنډاپور صاحب له خو موږ د عمران خان په هغه باندې ووټ ورکړی و که نه او خو هغه چې کومه خبره وکړي سر ته یې رسوي نه پوه شوې او مخکې مطلب هغه په خبرو باندې هغه وغورېږي خو کار ونه شي پوه شوې بالکل لږ هم ترې نه یو مطمئن موږ پر هېڅ شی هم نه یې کړی. زه خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرم موږ حالات ډېر ګډوډ دي اوس وخت کې اپریشن یې رامنځته شروع وي پوه شوې د حکومت طرف ته موږ ته هېڅ هم نه میلاویږي دا لکه هغه وکړي چې دا ومیلاو شي دا ومیلاو شي مطلب روزګار ته میلاو شي نوجوانو ته پیسې میلاو شي خو میلاویږي نه. بالکل تاسو د دې مطمئن نه چې د دې حکومت راغلی دی په کرسۍ کې نور وزیر اعلی تاسو دې مطمئن؟ نه بالکل لږ هم ترې نه یو مطمئن بس هسې غورېږي نه کار نه کوي. دا راته ووایه کم زمونږ کې پي کې وزیر اعلی دی علي امین ګنډاپور د دې مطلب تاسو یا څه پیغام ورکول غواړئ یا دې څه ګیلې وي نو بالکل وایه. سرجي چې کومه ورځ نه په کې پي کې د پي ټي آی ګورنمنټ راغلی دی زمونږ
کې پی کې مکمل طور باندې دا به وایو چې 100% نه 20% بزنس راغلی هغې وجه دا چې دلته ټکسونه هر څه شته ریسپانسیبیلیټي چې دا په وزیر اعلی صاحب دا خو موږ ته هغسې توجه نه راکوي ځکه زموږ دا که خیال وکړې دا کارخانو مارکیټ دی دا د کې پی کې په صده باندې مین مارکیټ دی د غټ مارکیټونه دي په دې کې موږ ته هغسې ریسپانسیبیلیټي نه میلاویږي ځکه که موږ صفایي په لحاظ باندې موږ هر څومره هغه وکړو زموږ صفایي نشته موږ په هفته کې زموږ 2 ورځې بجلي نه د سهار 9 ساعته تر ماښام دلته کې بالکل نو که هغه په لحاظ زه ووایم نو زموږ به څه ترقي وکړو څومره بزنس چې دی زموږ ټول پنجاب ته تللی دا راته ووایه دلته کې چې ستاسو کم د پی ټي آی متعلقه کم کس دی یا مطلب نو اپډې والي تاسو ته دومره نه دی ویلي چې 2 ورځې دلته بجلي نه په کارخانو غټ مارکیټ دی سرجي که بجلی نه ورته ووایې بجلي خو هسې هم نشته هغه خو پرېږده زیاتر نورې داسې مسالې شته په دې مارکیټو کې چې هغه نه حل کېږي کینډیډیټ چې څومره د پی ټي آی دي په هغه ورځ راغلي چې کومه ورځ الیکشن و باقي موږ په 2 هم نه یې کتلي هر سړی راځي چې مطلب دا پی ټي آی ده موږ پی ټي آی له ورکړی بېشکه عمران خان موږ له ډېر کارونه کړي خو دا لاندې کابینه چې دی نه موږ بالکل نه یو مطمئن ځکه چې د کاروباري په لحاظ موږ له هېڅ ترقي دونه راکړی موږ سپورټ کوي نه زموږ په دې مارکیټونو کې داسې خلک شته چې ټیلنټو سره ډېر زیات دی خو حالان کې هغه د ترقي نه ورکوي که به هر اداره کې وګورئ کرپشن دی هر سړی خپل ځان ته زور کوي نو د لاندې طبقې له چا هېڅ هم نه دي کړي دا لکه په خپله وایي چې عمران خان په خپله ښه دی خو دا لاندې چې کم کسان دي دا ټول نه دي وزیر اعلی نه بالکل ګوره عمران خان خپله ښه سړی دی کوم سوچ یې دی کوم سیسټم چې دی بالکل هغه موږ سپورټ کوو هغه له موږ وټ هم ورکړی دی هغه به موږ بیا هم سپورټ کوو خو لاندې خلکو نه بالکل موږ نه یو مطمئن خیر دی جی دا راته ووایه ستاسو زموږ چې کم د کې پي وزیر اعلی دی الیمین ګنډاپور د ده نه تاسو مطمئن یې که نه یا به ستاسو د ده نه څه ګیلې وي نو بالکل کولی شئ بھائی جان مونږ خو لکه ولې تاسو د چینل شکریه ادا کوو چې تاسو بیا مونږ له وخت راکړو تاسو مهرباني شکریه ادا کوو و دې نه بعد چې کله د حکومت راغلو مونږ د امین ګنډاپور نه ډېر زیات امیدونه وو خو چې کله په کرسۍ کېناستو نو په 100 کې یې 5% کار ونه کو هغه خلک اوس ټول ته خفه ټول ته ګیله شکوه کوي ځکه چې موږ سې ژبې کړي کولونه یې کړي خو یو خبره یې ځای ته نه رسول یو نه په خپله خبره ولاړ دی ماښام یو خبره وکړي سهار بله وي سهار بله خبره وکړي ماسپښین بله وي نو لکه په ژبې پابند نه بل په کار باندې نه چې کم کارونه کمې وعدې ارادې خلکو سره کړې وې نو په 100 کې یې 10% هم هغه ځای ته نه رسولې ونه هغه وعدې ارادې پوره کړې دي دا راته وزیر اعلی الیمین ګنډاپور نه داسې ګیله شته که نه یاره د هغې نه خو ګیلې ډېرې دي ځکه چې هغه درنې زیاتې کوي او مسلو له خپل د مونږ کې په مسلو له توجه نه ورکوي یو خو مونږ له غټې غټې مسلې دا دي چې بجلي دلته نه بل دویم دا چې مونږ ټکس پیر دلته ټول لکه ټکس څومره ټکس مونږ ادا کوو نو دومره فیسیلیټي مونږ له نه میلاویږي بلکې نه هونه کې برابر ده او دویمه خبره دا چې ووایي چې راځئ درنه یا خو داسې معلومیږي ماله چې دې سره اختیارات نشته د اختیارات لکه دې سره شته نه او یا مونږ له دوی سهولت نه راکوي اوټ واخلي او په کار وه چې دی مونږ له زیات سهولت راکړی وي تاسو دلته کې متعلقه کم د پی ټي آی مشران دي هغې له تاسو تللی چې زموږ دا خبره وزیر اعلی ته ورسوئ او بالکل تلي وو هغه ته تلي چې وزیر اعلی او وایي چې وزیر اعلی د خپلو مسلو نه دی وزګار نو چې د خپلو مسلو نه یو کس وزګار شي بیا به ستا کار وکړي نو په هغې هېڅ رسپونس نه میلاویږي مونږ له اخره کې به وزیر اعلی ته څه پیغام ورکولو غواړئ کیدای شي دا پروګرام ګوري او ستاسو د خبرو باندې عمل درآمد یاره زه خو کلیر کړ دا پیغام ورکول غواړم چې وزیر اعلی راغلی په مینډیټ باندې زموږ په هغه وډ باندې راغلی عوامو په وډ باندې راغلی دی او په دې خو کار نه کېږي چې دوی څومره لکه 2-3 ځلې دې درنې وکړې او مختلف لکه حالات ډېر ملکي حالات ډېر نازک حالات دي او مونږ له لکه عوامو له بیا خاص کر بزنس څومره بزنسمنان چې دوی له هېڅ فیسیلیټي ورنه کړله کنې ما له ثبوت کړي چې یو فیسیلیټي ورکړي چې اخیستې یې ته نه یې ورکړې به یې نه